بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. کتونکو مظفر شاه یم او یو پیر بیا تاسو په خدمت کې حاضر یم. ګرانو کتونکو تاسو به زمونږ پرون بل ورځ ویډیوز کتلی وي چې مونږ د کوټې کلی د هغه خلکو د هغه غریبو لاچارو بیوسو او د هغه کسانو درشل ته هغه راشن رسولې دی کم چې د حالاتو د وجې نه د روزمره دیاړۍ نه د کوره پورې محدود شوي دي. کتونکو په معاشره کې دوه قسمه خلک پاتې کیږي. یو هغه خلک چې د انسانیت د جذبې نه سرشاري او څه کول غواړي. دویم هغه خلک دي کم چې صرف په بل باندې د تنقید پورې محدود دي. مونږ ته چې کوم ځای پازیټیو ریسپانس میلاویږي او خلک اپریشیټ کوي نو داسې قسمه خلک هم شته دی چې هغه زمونږ به د کار باندې مکمل تنقید کوي او وایي چې یاره دا تاسو د انسانیت تذلیل کوئ چې د کیمرې مخې ته تاسو د هغوی مدد کوئ. زما دغه خلکو ته یو ریکویسټ دی چې زه یا زما پوره ټیم چې کوم دی په دې تنظیم کې چې څومره کسان دي هغوی خپل ځان او د ځان سره خپل پوره خاندان په خطره کې اچولی دی. هغه راوځي روزانه سحر او ماسخوتن کور ته ځي. دغه وبا چې کوم ده د دې دا چاته معلومه نه ده چې دا ماته د کم ځای نه لګي. نو موږ خپل ځان په خطره کې اچولی دی. موږ چې سحر راوځو او ماسخوتن کور ته ځو نو زمونږ په زړونو کې صرف او صرف یو مقصد دی او هغه دا دی چې د خپل هغه خلکو سره ودرېږو څوک چې بیوسه دي لاچاره دي د حالاتو د وجې نه مجبوره دي او کور کې ناست دي څه وسې نه کېږي. کله چې زه دغه خلکو ته دا وایم چې کله تاسو په خپلو کورونو کې په قلاره په کټونو کې ناست یې او په دغې ته به زه یو نوم ورکړم چې دا فیسبوکي مجاهدین دي. دوی صرف تنقید کولی شي. دا ډېر آسان کار دی. په چا باندې تنقید کول کور کې په خپل بیډ کې ناسې په آرام باندې پوسټ راوړه کمنټ وکړه دا خو سلفي مافیا ده. دا خو ته د انسانیت تذلیل وکړو. تا چېرته د هغې خپل کلیوال د هغه خپل خلکو تپوس کړی دی کم چې د حالاتو د وجې نه په رزق پورې حیران دي. که زما د ویډیو د وجې نه زما د یو تصویر د وجې نه زه هغه خپله ویډیو هغه خپل ورونو ته ورسوم کم چې په بهر ملکونو کې دي کم چې په کلي کې دي خو چاته پته نشته چې یاره زما د ګاونډي زما د کلیوال زما د رور په څه حالات کې دي. که زما د ویډیو د وجې نه هغه ته د هغه معلومات وشي او هغه په دغه طریقه باندې د هغه مدد وکړي نو تا ته ولې تکلیف دی؟ دویمه خبره راوځئ زما دغه خلکو ته ریکویسټ دی دا کم چې په موږ تنقید کوي نشته ویډیو ته ضرورت بالکل ویډیو ته ضرورت نشته خو مهرباني وکړئ راوځئ زمونږ د ټیم حصه جوړه شئ. تاسو هم لږ ځان په خطره کې واچوئ خدمت وکړئ. تاسو هم زمونږ سره په دې ټیم حصه جوړه شئ. زما سره چې دا کم ملکان ګرځي دا کم تنظیم چې راغونډ شوی دی او دوی خپل روزمره کارونه ټول پرېښي دي او صرف د دې دپاره ګرځي. نن هر سړی خپل دومره مصروفیات دي چې چا سره ټایم نشته خو که په دې سختو حالاتو کې مونږ ټایم ویستلی دی نو بجای د دې چې تاسو مونږ اپریشیټ کوئ نو تاسو تنقید کوئ. ستاسو تنقید په سر سترګو خو زه هغه خلکو ته صرف دا وایم چې تاسو هم لږ راوځئ ګراوند ریالټي څه ده په خپله د حالاتو ګورئ بیا به تاسو ته پته ولګي. تنقید کول کمنټس کول په فیسبوک باندې دا ډېر آسان کار دی. زما د دې خبرو نه که د چا زړه ازار شوي د هغوی نه بخښنه غواړم خو مقصد مې صرف دا دی چې زموږ نیتونه چې کوم دي هغه ذات ته معلوم دي الله ته معلوم دي چې موږ په څه نیت باندې راوتي یو او دا ویډیو په څه غرض کوو. که زه دا ویډیو ونه کړم نو زما هغه ورور ته پته نه لګي کم چې په بهر ملک ناست دی هغه ته دا پته نه لګي
په کلی کې هم داسې کسان شته چې سحر وزي ماښام کلي ته راځي هغوی ته دا پته نه لګي زما دغه رور زما دغه کلیوال په څه حالات کې دی او چاته څومره ضرورت دی نو مهرباني وکئ که یو ښه کار کیږي نو هغه اپریشیټ کوئ که اپریشیټ کولی نه شئ نو تنقید مه کوئ زه یو پیره بیا بخښنه غواړم زمونږ مقصد د چا دلازاري نه ده صرف او صرف مقصد دا دی چې یو ښه کار روان دی غریب ته د هغه په درشل باندې هغه ته هغه راشن میلاویږي داسې نه ده چې مونږ ورکولو والا چې دی هغه لوی ذات دی انسان به چاله څه ورکړي نه څوک د چا په ورکړه باندې پوره کېږي خو دومره دا چې حالات خراب دي سخت دي پکار دی چې مونږ یو شو یو موټی شو او د یو بل مدد وکړو نه چې په یو بل باندې تنقیدونه وکړو او محلې جدا کو محلو جدا کېدل نشته یو ځای کېده پکار دی راغونډېدل پکار دی او د یو بل مدد کول پکار دی نن به هم د چا دغه تنقید که څوک کوي نو کوي به بالکل مونږ چاله دغه ریپلای نه ورکو خو دا خبرې مې صرف د دې دپاره وکړې چې یاره د دې ویډیو مقصد زمونږ څه دی نن به هم زمونږ دغه راشنې چې کمې دي پیکیجونه چې کم دي هغه تیار دي پرون مونږ تقریبا 15 کورونو ته ورکړیو نن چې کم دی د 20 کورونو تیار دي انشاءالله دا زمونږ چې دا کم ځوانان دي زما چې دا کم ټایګرز دا به انشاءالله نن وځي او دوی به دغه خپل کم دغه چې کار چې کم دی دا به سرته رسوي او دا به نن مونږ بیا تاسو ته ښیو په کیمره باندې نن به بیا ښیو تاسو ته په کیمره باندې وجه صرف دغه ده چې هغه ملګرو ته پته ولګي چې امداد راځي ډېر ملګري داسې شته چې هغه دغه امداد مونږ ته رالیږي او هغوی وایي هغوی غواړي چې مونږ ته تاسو داسې کسان وښیئ چې هغوی ته مونږ ورسوو نو زما دغه ینګ ملګري چې کم دي دا به انشاءالله نن بیا وځي او دوی به دغه پیکیجونه تقسیموي دا ټول به مونږ تاسو ته هر څه ښیو یو پیره بیا بخښنه غواړم که څوک زما په دې خبرو باندې خفه شوي یا د چا زړه ازار شوي نن به دا ټول پروګرام هم تاسو ته مونږ دغه چې کم ډسټریبیوشن کیږي دا به ټول تاسو ته په خپل سکرین باندې ښیو تر یو بل پروګرامه پورې خپل کوربه مظفر شاه بچاله اجازت ورکوي د لوی الله په امان